سورة صاد آیت نمبر 50 دیالسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب صدق الله العظيم. سورة صاد آیت نمبر 50 دیالسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 47. تاسو یاد شي پدې ما قبل آیت کې موږ دا خبره کړې و چې هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. متقیان سوق دي؟ متقیان هغه خلق دي چې د کوم کارونو الله پاک حکم کړی دی هغه پوره کوي، او متقیان هغه خلق دي د کوم کارونو چې الله تعالی بنده باندې کړی دی هغه ته نږدې نه ورځي، دې ته متقی ویل کیږي، پرهیزګار. الله رب العزت بیا او فرمایل چې دغه پرهیزګارانو د پاره چې کوم ډیر خزای دی لحسن مآب، دی ډیر یو خسته زیته زی او دل د کوم دی په دې آیاتونو کې هغه د خسته زی ذکر دی. الله دې اول مونږ تاسو کې پرهیزګاری پیدا کی او بیا دې الله مونږ تاسو ته د خپل زیره نصیب کیه. الله فرمای چې دا متقیان به کوم دی جنت ته وځي. دا جنت څنګه زی دی؟ دا جنت داسې زی دی چې په دې کې مرګ نشته دی. عدن ویل کیږي، جنات عدن دا به همیشه کور بوي. په دنیا کې د انسان که هر څومره خسته کور وي، بنگلې وي، سیټ اپ وي، نو که په دې ځی باندې زوال نشته دی او په دې انسان باندې یو ځل زوال راشي د کور نه چې کوم دی لاړ شي، وفات شي، حالات کې راشي. او جنت داسې یو ځای دی چې په هغې کې به کوم دی دا جنت به همیشه د دې انسان دپاره وي، دا همیشګۍ کور دی. دویم الله فرمایي مفتحة لهم الابواب، د جنت 8 دروازې دي او د هر چا دپاره چې کوم دی درجې به وي. نو د بعض متقیان بداسي وي چې الله پاک به ول د 8 دروازې کولاوي کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه کوي، الله پیغمبره د جنت د تلو د پاره خدایو دروازه هم کافی ده، نو دا 8 دروازو څه مطلب دی؟ نو دا مونږ یو مثال ورکو چې چا کم ملمز مونږه معزز مونږه وتسوي زما د زړه دروازې هم تا ته کولاوي دي، حالانکه د پزړه کې دروازه نه وي، خدا د هغه د عزت نه خدا. نو داسې چې کم دی الله تعالی د متقی د عزت د پاره چې کم دی د جنت 100 دروازې مقرر کړی دي، اته دې کې د جنتی عزت ته. بیا الله فرمایي متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة وشراب. چې کله متقیان جنت ته دن نشي، هر یو متقی ته چې کم دی محل ملو بشي د خپل د پرهیزګارۍ د خپل درجه مطابق. نو بیا به چې کم دی د بنده د چې کم دی په دې کې به خوراک او اسکاک ملاویږي. نو په هغې کې الله رب العزت میوې راوستلې. دا میوه دا د انسان فطرت دی، د انسان چې کم دی مینه ساتي، میوه خوښي. نو الله فرمایي چې بفاکهة اول به په دې کې میوې به وي، وشراب او په دې کې به شرابونه به وي. په دنیا کې بنده د شراب و نزان ساتلی دی، په جنت کې به الله تعالی بنده ته شراب خپل ورکي، او دا به هغه شراب به وي چې الله رب العزت په دست قدرت سره باندې بداغي پیکینګ شوی وي. اوس چې کوم دی بعض اوقات انسان به په خپل یوزي کې ناشتي، په خپل محل کې بناشتي، او دا واړه واړه ماشومان دا به د انسان خادمان به وي، داسې د 15 شپږو اتو 9 کالو. او د دې مثال چې کوم دی علما ورکوي وي، د دې وجه کوم دی د ستورو غونتی مثال به وي. څنګه ستوري چې کوم دی انسان ته خسته ښکاري،
نو داسې چې کم دی بعضې پلیټونه بعضې خدمت به چې کم دی دا ماشومان به انسان ته کوي. او وعندهم قاصرات الطرف اتراب، نو د انسان چې کم دی په زندګۍ د تیرولو دپاره د خوراک څښاک او نفسیاتي خواهشات پوره کولو هم دا یو تقاضه وي. نو الله رب العزت به چې کم دی په دغه جنت کې دی جنتی ته به حورې به ورکوي. اوس الله رب العزت د حورو صفت بیانې وی قاصرات الطرف، وی دا به دومره حیاداري وي چې دا به همیشه لاندې ګوري. او دا پیغله جنې چې کم دی د دې په سترګو کې هم حیا ډېرې وي، دا همیشه چې کم دی لاندې ګوري. او د جنې لاندې کتل همیشه دا د حیا دلیل وي. نو الله فرمایي چې د دې حورو صفت به اول به دا وي چې دا به څه به وي، دا به د حیا والا وي. او دویم صفت الله بیاني اتراب، اتراب ویل کېږي همزولې ته. نو په جنت کې به چې کم دی په جنت کې به حورې او جنتی سړی دا به چې کم دی په عمر کې به برابر به وي. اوس یو سړی چې کم دی مثلا په 80 کال عمر کې وفات شو، یو سړی په 100 کال عمر کې وفات شو او دا متقی دی جنت ته لاړلو، نو آیا دی به چې کم دی په جنت کې به هم په دغه عمر کې را پاسي؟ نو علما وایي نه، انسان له چې کم دی د نعمتونو مزه اله ملاویږي چې دی په عمر کې په جوبن کې وي. چې کله سړی د 80 کالو ته لاړ شي او دا 50 پلس شي، نو په انسان باندې چې کم دی بیا خشم بدلږي، خشم به بدلږي. نو دلته چې کم دی صحابه په دې کې یو روایت نقل کړی دی که یو بنده جنتی داسې دی چې مثلا دا په 100 کالو کې وفات شو یا دا په سپینګیره کې وفات شولو، نو په جنت کې به الله پاک د عمر اتوماتیکلی دا 33 سال ته براغولي، 33 کاله عمر. نو دا به همیشه د انسان په دې کې دا 33 سال عمر به وي. نو اتراب دې کې چې کوم دې موږ دا خبره وکړه چې دا کومه حوره ده دا به داسې دي چې دنه ډېره زیاته کشره به وي. که جنې ډېره زیاته کشره کېږي هلته د خاوند په مزاج بیا نه پوهېږي، او که جنې مثلا ډېره زیاته په خاوند باندې عمر نه سیوا کېږي بیا په خاوند باندې چې کوم دی هغه بدماشیانې کوي. نو اتراب ویل کېږي همزولو ته. دلته جنتی به هم د 33 سال کې به وي او دې سره به د چې کومه حورې وي ښځې وي بیبي به وي هغه به په 100 کاله عمر کې وي 33 سال کې. اوس چې کوم دی الله به چې کوم دی دله جنتی ته به حورې ورکړي. اوس دلته چې کومه ښځه ده هغه ښځه به هم الله رب العزت په جنت کې د په نکاح کې رابولي. نو د دنیا چې کومه بیبي ده دا به چې کوم دی دا به د دې حورو نه زیاته ښایسته به وي. د حورو خو ګوره الله څونه صفات بیان کړل، خو دا به په دې جنت کې به د دې حورو نه به زیاته ښایسته به وي. نو د جنت دا حورې به د دې دنیا د ښځې نه یو تپوس وکړي چې مونږ خو الله رب العزت چې کوم دی د زعفران نه پیدا کړي یو او داسې قیمتي خوشبویانو نه مونږ الله پیدا کړي یو، نو دا زمونږ حسن ستاسو نه ولې دلته کم شو؟ پکار دی چې زمونږ حسن تاسو باندې زیاتو. نو د دنیا د جنتی ښځه به ورته ووایي چې دا دې دپاره چې په دنیا کې ما چې کوم دی د خاوند خدمت کړو او د الله تعالی عبادت می کړو، په سخته ګرمۍ کې چې کوم دی ما عبادتونه کړو، او د هغه عبادتونو د وجې چې کوم دی الله تعالی نن مونږ باندې تاسو باندې فوقیت را کړی دی. په جنت کې وجه کوم دی څونه حورې دي هغې عبادت به نه کړي، دا صرف الله تعالی د جنتی دپاره پیدا کړي دي. نو یو دویمه په دې کې دا خبره ده چې د دنیا چې دا کمې بیبیانې دي دا به د حورو نه زیاتې څه به وي، دا به ښایسته به وي، او د دې عمر به هم د خپل د خاوند سره 33 سال کې به دا څه به شي، دا به برابر شي. چې کله د جنتیانو ته هر څه میلاو شي د انسان چې څه خواهش وي، ما پیلم تاسو ته ویلو چې د جنت آسان تعریف دی. یو سړی وایي یاره زه جنت نه پیژنم او په دې جنت کې به کم دی کم نعمتونه، نو دې چې کم دی ما تاسو ته آسان یو جمله ویلې وه چې جنت چوٹے خدای کا نام ہے. ټول وایي جنت چوٹے خدای کا نام ہے. یو د الله تعالی غټه خدای ده چې هغې ته د انسان عقل نشي رسېدی، او یو به الله تعالی د انسان ته یو وړه شانتې بچایي به ورکړي
سبا چي یره دا به وي زما په دې ټیم کې د خوراک ته ضرورت ته الله به ته اتوماتیکلی غراولي نو دا جنت دا به د انسان یو ورکوټ شانتي بادشاہي به الله دې مونږ تاسو ټول ترانی سی وکي نو چې کله دې جنتی ته دا ټول ارس ملو شي نو الله پاک به आवाज وکي وی هاذا ما توعدون ليوم الحساب تاسو خبر یې تاسو سره ما وعده کړی و چې د حساب کتاب یو اورز برازي او هغه حساب کتاب کې چې کله مسلمانان کامیاب شي نغې د بس ملاويږي جنت وی دا هغه یو وعده ده نو الله پاک دې مونږ تاسو ته دا ټول خپل نعمتونه را نصیب کړي نو په دې نننې درس کې زمونږ د جنت ذکر دی جنات عدن دا باغونه وي د همیشه د اوسېدلو مفتحه پرانستل شوی وي لهم د دوی د پاره الابواب دروازې نو یو ماته څه ته ویل چې د هر جنتی چې داغه په درجه کې اوچت وي الله پاک بوله سو دروازې کولاوي اته او دویم تفسیر د دې داده چې په جنت په محل کې به کله جنتی ناشتي نو د دې چې کم یار دوستو په دنیا کې هغه جنتی نو د هغه چې کله د کور ترازی نو د کور دروازې به اتوماتیکلی هغه ته کولاو بوي مفتحه لهم الابواب جنتی چې کله بل جنتی تزي او د هغه د محل دروازې بده تسوي وي قلوب وي په کې داغه دي متکئین فیها تکیه وی لګولې وي په هغه کې يدعون فیها بفاکهه غواړي په هغه کې میوه کثیره ډېره وشراب او شراب وعندهم او دوی سره بخزوي قاصرات الطرف خکتستاتون کې دسترګو اطراف او د یو د بل همزولي بوي هذا هم داده ما توعدون د سچ تاسو سره وعده کولی شوا ليوم الحساب د پاره د ورځې د حساب ان هذا لرزقنا بشک دا زمونږ روزي دا ما له نشته دا من نفات ختمېدل نو یو به الله تعالی جنت ورکی دا جنت کور به کوم دا به همیشه بوي او بیا چې کله په دې جنت کې دا څومره نعمتونه بنده ته ملو شي نو ماله من نفات دا نعمتونه به ختميږي بنا الله دې دا ټول نعمتونه ما سره او تاسو سره الله مونږ ته نصیب کړي او اخر دعوانا الحمدلله